الله تعالی د خپل وعده خلاف دا نه کوي. دیستانه پتاده سره د عذاب غواړي او حال دا دی چې الله تعالی د عذاب د پر خپل میعاد او خپل وخت دا مقرر کړی دا غینه مخکې عذاب نه راوړي. اگر ګدي زر پیری عذاب غواړي او دې دیستانه د عذاب غواړي نو تا الیاذ بالله دروغجن ګڼي ته پیغمبر نه نو ګوته پیغمبري به مونږ باندې عذاب راولا نو دې ستانه په جلده باندې عذاب غواړي. تاسو چې کوم شمیر کوي نو په هغه حساب سره دغه ورځ دا د زرو کالو چې کوم دی برابر دی، یعنی زر کال ورځ دی. دې وجه نه حضرت ابو هريره فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیر او فرمایل غریبانانو مسکینانو ته چې ای غریبانانو تاسو به د مالدارانو نه نیمه ورځ مخکې جنت ته ځئ او دغه نیمه ورځ د جنت د قیامت دا به د 500 کالو برابر. نو په دې حساب سره زر کاله د قیامت یو ورځ شوله. او بل ځای کې الله تعالی چې کوم دی 50,000 کاله چې کوم دی ذکر کړی ده نو دلته زر کاله ده هلته 50,000 کاله ده. وی حقیقتا دا یو ورځ دا به د زرو کالو برابري، خو بیا د سختۍ په حساب سره په چا چې څومره سختي وي دا ورځ به دومره اوږدېږي. په کافرانو باندې به 50,000 کاله ورځ دا ورځ به زر کاله وي، خو په دې باندې به د 50,000 کالو په مقدار باندې دا ورځ اوږدېږي. او عام قانون هم دا دی سړي باندې په کومه شپه کې تکلیف وي او د باندې چې کوم دی بیمار دی او د باندې تکلیف ته دړ دی نو دا شپه به د کال برابر تیریږي. او چې سړی صحتمند دی برابر دی نو دی به شپه باندې اړه پوه نه شي. او چې کومو خلکو باندې الله تعالی رحم کړي په دغه ورځ باندې الله دې به موږ ټولو باندې رحم وکړي. نو په دې باندې به داسې د قیامت دا ورځ تېرېږي په بعضې مؤمنانو باندې لکه د سهار 2 رکعته سنت دې به اړه پوه هم نه شي په دې ورځ باندې. دومره به لږ ټایم کې به دا ورځ چې کوم دی په ده باندې تېره شي. بعضې خلکو باندې به 1000 کاله وي، بعضې خلکو باندې 50,000 کاله وي، نو دا به د هغې د تکلیف موافق